السلام علیکم ملګرو. د پاکستان سیول ایوییشن والا دا حکمنامه جاری کړې ده چې د پاکستان په یو ایرپورټ باندې به هم د پاکستان د ججز یا د هغوی د ښځو تالاشي نه کیږي. په دې باندې ډیټیل سره ډسکشن کوو، خو هغې نه مخکې د ستاسو جنرال نالج لپاره دا خبره تاسو سره کلیر کم چې د پاکستان عدالتي نظام د دنیا په عدالتونو کې په 130 نمبر باندې راځي. په رینکینګ کې د عدالتونو په رینکینګ کې د عدلیې په نظام کې د پاکستان عدالتي سیستم په 130 نمبر باندې راځي. دې حوالې سره یو صحافي یو واقعه هم په یو سوشل میډیا پلیټ فارم باندې جاری کړې وه. د جرمني د عدالت یو واقعه شریکه کړې وه چې جرمني خلک که تاسو ګورئ غیر مسلمه دي، خو د هغوی عدالتي سیستم که چېرې تاسو د هغوی حوالې سره واورئ نو حیران به شئ. یو صحافي لیکلی دی چې زه جرمني لیدلی وم په جرمني کې زما یو ملګري سره هلته زه رهایش پذیر وم چې د هغه په عدالت کې څه واقعه راغلې وه، څه مطلب د ځمکې څه نیلامي وه، نو زه هغه خپل ملګري سره عدالت لیدلی وم. عدالت ته چې کله مونږ لاړو نو عدالت کې ډېر زیات خلک و، څه خلک پکې ولاړو، نو دې کې چیرونه چې کوم دي د بهر نه یو کس راوړل شروع کړل دغه خلکو د ناستې دپاره. ایله هم چیرونه راوړل، ټول خلک کېناستل، نو بیا چې یو کم کس د بهر نه چیرونه راوړل نو هغه سړی چې کوم دی ما وکتو چې هغه د جج په کرسۍ باندې کېناستو. د خبرې مطلب دا دی چې کم سړي چې د بهر نه کرسۍ راوړي نو هغه د هغه عدالت خپله جج و. یو د هغه په لاس کې دومره پاور و چې په هغه عدالت کې عدالت څه ټایم ټرایل روانو په هغې کې یو کس له پکې کال راغو چې هغه سړي وایي هغه ټایم وایي جج غوسه شو، جج دا حکم وکړو چې دا سړی د عدالت نه بهر شي. وایي 10 سیکنډو کې دننه سړی خپل ځای پرېښی او عدالت نه بهر شي، لکه هغه دومره پاورفل جج و. خو هغه وایي داسې کول چې پهلې کم کسان د هغه عدالت له راغلي وو هغوی یې په خپل لاسونو باندې کرسۍ د بهر نه راوړې او هغوی یې کېښي، یې ټول کېنول، نو هغې نه پس بیا لاړو د جج په کرسۍ باندې کېناستو. او زمونږ عدالتي سیستم که تاسو وګورئ نو زمونږ ججانو ته پوره هر قسم سهولت میسر دی. دی له مطلب ډېر زیات سهولتونه دی له ورکړل کېږي په عدالت کې دننه، عدالت نه بهر په کور کې بجلی وغیره ډېر زیات ملازم وغیره. په عدالت کې هم دی له شاله 2 ملازمان ولاړي، کرسۍ راښکلو دپاره، کرسۍ باندې کېناستلو دپاره هم دی له یو ملازم ولاړي. مطلب ډېر زیات سهولت د پاکستان ججانو ته میلاویږي. خو بیا هم زمونږ عدالتي سیستم ډېره بدقسمتۍ سره زه وایم چې زمونږ عدالتي سیستم په 130 نمبر باندې دی. که چېرې زمونږ په ملک کې عدالتي سیستم ټیک شو، زمونږ په ملک کې عدل و انصاف راغو، نو بیا زمونږ ملک د ترقۍ نه څوک هم نشي ودرولی. زمونږ ملک په دنیا کې په ټولو کې انشاءالله ټاپ کېږي. خو کله زمونږ په ملک کې دا عدالتي سیستم د رینکینګ نه او فرست ته خو ډېر مشکله ده، زه وایم چې ټاپ 10 کې هم راشي نو هم به زمونږ د ملک عدالتي سیستم، زمونږ د ملک حالات په تاسو وګورئ چې څومره چینج کېدی شي. نو دا نوی حکم سیول ایوییشن والا جاری کړی دی چې د پاکستان په یو ایرپورټ کې به هم د پاکستان د جج یا د هغه د ښځې تالاشي، هیڅ قسم فزیکل تالاشي یا د هغوی د سامان تالاشي نه کېږي. اوس د دې شاله څه وجه ده، په څه وجه باندې دی دا حکم جاری کړی دی، دا به بیا راتلونکي ټایم کې پته لګي. خو فی الحال مې در سره دا خبره شریک کوله. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.